رسول الله مبارک د قیامت منظر بیانوي، د حساب و کتاب خبرې کی. رسول الله مبارک د شفاعت خبرې کی. حضرت انس بن مالک یې ما لاس ورته ونیول چې قربان یا رسول الله چې کله ته د خپل امت شفاعت کې د الله په حضور کې، نو د ما بم بیا ته شفاعت وکې که به مې نه وکې شفاعت یا رسول الله، د ما شفاعت به وکې. حضرت انس بن مالک یې دا سوال مې پرې وکړ، رسول الله ورته ویل ولې به نه کړمه، زه به د تا شفاعت هم کړم. حضرت انس بن مالک اوس هغه کیسه راته اسانه کړه، سوال یې پرې وکړو چې یا رسول الله زه به دې غواړم چیرې، چې کله قیامت نفسه نفسي عالم یې زه به دې غواړم چیرې. رسول الله مبارک ورته ویل پسې رابسې کوم ځای ته، یعنې پل صراط ته به راسې، پل صراط ته به راسې. یا رسول الله پل صراط به دې غواړم، یا پل صراط ته به راسې. نو د ما ایمان یې چې پل صراط باندې به رسول الله څه شی کي. رسول الله مبارک یې چې ورې به ما داسې لاس نیولی چې یا الله دا خو د ما ډېر کمزوره امتیان دي، په سمو لارو نه سوی روانېدلی، دا خو درویشته نړۍ ده، در تورې تېره ده دغه لار، د ما امت به په دې لاره باندې څرنګه روانېږي، ډېر کمزوري دي، ګناهګار دي، کمزوري دي، خطاکار دي. یا الله په خیر سره یې تېر کړي. څېړنګیزې هغو ته به سهاره ورکومه، څېراغورځې هغو ته به لاس ورکومه. پروردګار عالمه ګناهګاري ته یې مه ګوره، د محمد رسول الله یاري ته وګوره. حضرت انس بن مالک یې چې سوال مې وکړ، رسول الله مبارک ورته وویل چې رابسې پل صراط ته به راسې، زه به پل صراط باندې ولاړ یم، خپل امت به تېرومه په دې پل باندې، پل صراط باندې به خپل امتیان تېرومه. عرض مې ورته وکړو چې یا رسول الله که پل صراط ته درلمه او هلته مې نه کړې پیدا، بیا به دې چیرې پسې غواړم. د دو جانو سردار تلې په مخ به راسې، یا رسول الله کوم ځای ته، یا میزان ته به راسې، تله به لګېدلي، چې کله تله لګېدلي د ما د امت عملونه تلل کېږي، زه رسول الله به ورې هم خدای ته سوالونه کومه چې یا الله ګناهګاري ته یې مه ګوره، خطاکاري ته یې مه ګوره، د خپل حبیب یاري ته وګوره. زه به هلته خپل امت ته سوالونه کوم، پل صراط به ولاړ یم، امت ته به ولاړ یم، په میزان به ولاړ یم، امت ته به ولاړ یم. یې ما ورته وویل چې یا رسول الله که مې پل صراط نه کړې پیدا، خو میزان ته به درسم، که مې په میزان نه کړې پیدا بیا به دې چیرې غواړمه. رسول الله مبارک ورته وویل حوض کوثر ته به راسې. بیا قسم ورته وخوړی چې ای انس بن مالک په دغو دریو جانو کې که دې پیدا کړم پیدا دې کړم، ما به په دغو دریو کې غواړې، قسم په خدای د په څلرم مقام کې به زه نه یم، په دغو دریو کې به زه خپل امت ته ناست یم. عزیزانو دوستانو، امام الانبیاء د دو جانو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابی حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ ته ای انس ما پریشان کیزا، ما پریشان کیزا، ما غمجن کیزا، کچیر تاز غشتلما په قیامت باندې په یوم محشر باندې او پریشانی ودر ترابسه بسرابسه. یا رسول الله کوم ځکه بدی غواړم ای پل صراط ته براسه، په پل صراط باندې خپل امت ته ولاړ یم، په دې پل باندې به تیروم. یا رسول الله کوم په پل صراط باندې نه کړې پیدا، یی په مخ به صراط په میزان به ولاړ یم، میزان باندې خپل امت په مخ تیروم، د جنت لارې به ورشیم، خدای ته به سوالونه کما. یا رسول الله کوم په دې دو جانو کې نه کړې پیدا، بیا به دې چیرې غواړم. رسول الله مبارک ورته وویل حوض کوثر ته به راسې، هلته به زه جامونه ډکومه، زه به جامونه ډکومه، جامونه به رااخلم خپل امت ته به یې ورکومه، د کوثر له اوبو به یې ډکومه. چې ای صدیقه دا جامونه تو وویشه، ای عمره دا تو وویشه، ای عثمانه دا جامونه تو وویشه، ای علي زه یې ډکومه، دا جامونه درخله د ما په امت باندې وویشه. چې کله غمخوار نبی د دو جانو سردار نبی په پل صراط راته ولاړ ده، په میزان راته ولاړ ده، په حوض کوثر باندې راته ولاړ ده، نو بیا د خلک دا سوالونه نه کوي چې د پیر پټان په دربار کې تاسې د رسول الله نغمې ولې یایي، د رسول الله شانونه ولې بیانویا. قسم په خدای داسې دا ځواني ټوله پې قربان کو، دا زندګي ټوله پې قربان کو، دا ټول راغلي میلمانه له خپلو سترګو دې اوښکې توکو د رسول الله په محبت کې، د رسول الله د یوې اوښکې قیمت نو سور بجای کولی.